الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک سره دې پورې رسیدلو چې یو خو د الله نبی کله دنیا لراغې نو الله سره علم او هدایت دراوړل، ځکه د رسول الله درته مخکې د انسانانو بیل ژوندو. قرآن کې الله ویلو چې انما وما ارسلناك الا رحمه للعالمین، د الله نبی ته موږ د ټول مخلوق له رحمت لګلې، او رسول الله خپل فرمایي انما انا رحمه، زاد الله رحمت محدد دمنه هدیه کړې شوی. صحیح حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله د ټول مخلوقات رب العالمین پیدا کړ انسانان عرب عجم شوروي کاتنو فماقتهم بدرال، رب العالمین بګره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتک اراده وکړه چې کله بګه د الله نبی راغی دغه د وجه نظم د الله خوښ شو، ځکه قیمتي انسانان جوړ شو، او به د رسول الله په تربیت باندې چې کړی انسان راوړي شي، علم انسانیت هدایت. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ان من المؤمنین، په دې مؤمنانو کې بعض د مؤمنان دي نرمیږي لمالا قلبه دا غرازړه. څه مطلب؟ د رسول الله تذکرہ چې کله کیږي او د کوم انسان زړه ورته نرم شو پوهه شبدي باندې چې بده انسان کې ایمان دی، او چې کله زړه نرمیږي نه قیدیږي چې لکه دا خبره په حدیث باندې ثابت راو دا د محمد رسول الله حدیث دی او صحیح حدیث دی، او دا په قیدیږي چې لکه زما د نظریه خلاف دی، پوهه شبدي چې د انسان کې ورته سره ایمان به نشته. د رسول الله په خبره باندې خپه کېدل. به مدویل چې په احد کې او یو ملګری اسمه شهیدان شو مشران، او د محمد رسول الله ضربه تندی باندې داغه گزاره، به په دې اوګه باندې داغه گزاره، غاخونه مبارک شهیدان دل، او دا وسپنه به داغه په غاخونو کې درنه ماته دل. د دې ډېری وجه مفسرونو ذکر کړی دی، خو یو څنګه بیان کړی وي. یو دا چې مقصد موږ د الله په موږ باندې امتحان دی. دویم وجه دا وجه رب العالمین ځل نه کان گاونډین نشي، هر سړی غوښنه الله نشیم نه. دریم وجه دا کله مسلمانان چرته ضعیف کېدل نه، نو هر سړی په اسلام کې داخله دی، خو کله کله د مسلمانان کمزوري شي چې منافقان او غیر منافقان معلوم شي. لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول د جمعې په ورځ محمد رسول الله راوته، نو دا بر منبر په خوا کې ولاړو، دا خبره به کوله چې خلکو د محمد خبره اومنه علیه السلام او د الله ساجر او د الله رسول له او حد کې پیخه دا وشو چې استه ماتي او خړه وتښتیدو، د موږ الله راخاره کی. څلورمه وجه چې بر انسان کې بعضی باطنی مرزونه دي چې د غلبې د وجنه په انسان کې پیدا شي، موږ الله کله ایسه د مرز لري کوي په دې چې شکست ګډ شي. پنځمه شهادت وجوه، او شپږمه وجه چې د کافرانو زمونږ د الله خوښ نه دي، او په کفر کې انتها له ورسیږي، د مؤمنانو په درجه وچتي شي. ومه وجه چې الله صفایي کوي په مخلوق کې. زمونږ الله فرمایي وزدا مخلوقات په دې حالت باندې نه پرې د ماتو شپ کوم حال باندې تر دې پورې چې خبيث او طيب الله جدا کوي، امتحان راولي، د جهاد د فرضیت او حکم راولي، الله د طيب انسانانو د خبائث سره ایسه جدا کوي. دا زمونږ د الله قانون دی او سنت رب العالمین دی. اتم وجه علماء د ذکر کړی چې په ورځ قیامت کافران به الله لبانه پېښ نه کوي، لکه فرعون ماشطه رضی الله عنه شهید کړو، دغه ځامن په اور کې واچول. ابو جهل سمیه شهید کړه، بدی کیفیت باندې چې وخت په دی یو پورې وترلو، بل د بل پورې بده شرمګه کې پنځه واله، بدی کیفیت باندې د مسلمانانو مشران زنانو لرنه شهیدان شوی دي. او نه هم وجه څنګه الله دم بیان کړی و چې تاسو دعا وکړئ و نو ځکه ما شهیدان وکړه، او لسم د امیر اطاعت نه کول. کله چې د امیر اطاعت وسړي نه کوي، هغه به د نقصان نه به ملګرو لور کې لکه بدی ځای کې ورسېدل. اگر کله اجتهادي مسله و نور به ډېر وجه علماء ذکر کړی، خو یو بیان شوی د احد نو ورسته او د احزاب نه مخ کې یو نیم کال مسافه په دې کې یو څو سرايا وشوي جګړې. یو خدای چې ابو سفیان او صفوان اراده وکړه چې بده محمد باندې به عملیات کوي عليه السلام. وجدا چې نن د دوه زنانه راوسته او نن د دوی د ملګری راوسته او نن ماشومان غلامان کړه، دغه جنگونه شو، زمون کسانم به مړ شو، و درش کسان یې دوی شو، دوی مړ شو شهیدان. نبی کریم علیه الصلاه والسلام سبا په اول ورځ باندې د ملګرو سره حمراء الاسد علاقه ورسېدو، په دشمن باندې روب راغی، هغه وتښتیدل. بهم سلمہ او طلحه چې د خوالد زمانه و دوی کسان تیار کړل چې محمد رسول الله تیار ضربه خورلې دا دغه وخت کې ورته گزار پکار دی یې سر جګنی. د ابو سلمہ په قیادت کې محمد رسول الله یو نیم سر مجاهدین به تشکیل کړه. کله چې بشلاړو هغه وتښتید، دا هغه غړي بځه وغیرہ د ځان سره راوستي، به دغه د وجنه ابو سلمہ شهیدم شو، زخم د وجنه. ام سلمہ له زنانه را لاړ چې جړه وسره شریک کې رسول الله ورته ویلې وې د کور نه دوه کړته شیطان وته نو دریم کړته ورته داخلي.
جړګانې مکو نه روا او هغه لري صبر کوا او د شه دعا غواړي چې الله مال غوړه تیر کوي ما به د دعاګانې وخت چې غوړه بچي خو شهادت می تیر شو محمد رسول الله باندې جرګه وکړه درغه په نکاح کې راغله نه شي نه به درس در زړه درس عاده وا یو سړیو چې خالد ابن سفیان الحزلی د خپل ملګری تیار کړ او په دې باسي جبهاتو باندې وګرځي دوی ویلي چې لکه دغه وخت د محمد سره د ملګرو نه ماته خړلې دا کمزوري شوی دی هغه شیطان ورکړي دي راځي چې په دې مدینه باندې یو حمله وکړو د حمله سره ټول تس نشو ختمې کو چې یو دم مخه څنګه د فارایسته فراخش در مکینه راغی د جبهه شروع کړي دا جنگ دی او اقا جنگ دی او دا مسله دا هغه مسله ده د محمد رسول الله ډیر ویخه بیدار ملګری او هغه رسول الله له اطلاع ورکړه شه اې الله نبی خالد ابن سفیان الحزلی د غلط اراده د مجاهدینو په خلاف باندې لړۍ دی باره کې څه کول پکار دي رسول الله هغه دا کار اسانه دی د بس یو مجاهد لګم یو گزارش ورته ورکي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په تربیت کې جسمه سوچ تر قیامت پورې کړي د سوچ پکار دی کله چې سب خلاف باندې چا جبهه جوړ کړه نو په دې کې د ټولو سره بزن نه اړمای مرکزی انسان چې به کم دی اقتی اوله ختمه کا په زمان خبر خپل سره کیږي د رسول الله تربیت او تکړه سړی دغه به لګل پکار دی ځکه کله کله یو کس په وجه کې د شکار کوي چې ډیر نشي کولای ډیر شولې کې دغه بچ کې دلم ګران دی واغې کې د شي امکان دی ولوم راشي او به کوالو زدن فکراله کې د شي ټول ملګرو حل وشني یو ملګری تکړه ملګری فعال عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنه اغلی ویلګه خالد ابن سفیان الحزلی موږ د مجاهدینو په خلاف باندې غلطه نظریه لري او گزار دل پکار دی ویل یا رسول الله تیار یم رسول الله ملګری د شنو شرط سبا کیږي کذب کې شرط ونی ول شم به بس چل شو کزمره کذب کې کونډه شنو به بس کیږي دا دکان به کې ګډ وډ نشي اغه لبیک اې د الله نبی دینه موږ تیار یو خو څه خبره به کې وکم او کو نه کم معنا دا تاسو د مجاهدینو په خلاف باندې شکل یو جیل ورزمن او کزم مجاهد پرس کوم خو به ما مانته نشي د مجاهدینو په خلاف باندې کله کله خبري چې وشي د امیر په اجازه باندې دا به سل ډېر پیدا ور کوي وې کا و چې ډېر کړه محمد بن مسلمه مرتویل وکعب بن اشرف لا شیا کعب دا محمد راغلی موږ بالکل جنجال کې شولي زکات دی او خیرات دی او صدقې دی او چنديري وې تاسو به نور مشکل کې ګیر شي ابو نعیله مرتضی خبره کړې و او د شنور ملګروم دا ویناګانې کړې وې نو ايمن دا خبره کړې و د مکه مشرکانو لا چې ګوره د دې مدینه باشندگانو صلح وکړه څوړاندېواله رسول الله کوي بالکل دا خبره کولای شي خو دوی ویل الله نبی ځکه کله ورزم خالد ابن سفیان الحزلی لا ما خو لیدل انده دا څنګه انسان دی دغه ګوره موږ له تربیت راغی چې کله کله ته وزل ور داخليږي اگر دا شکل لري چې جوړ کړي لکه دشمن غوندي د مجاهد په امر د امر په امر باندې خیر دی ورس ان شاء الله پیدا بیانو دویم خلک وی جنگ کې اسونه مته روا تر څو پر چې ته وزل ورځي دغه نه مخکې به ټول نقشه تازه سره یاد ساتلی د جنې جنگ شروع شو به نقشه به ګرځي لکه تک ته اوس کوم خو وکړو اوس کوم خو رسول الله نه د شو فرمان واخستو چې ذکر دغه سره مخامخ کېګم دا شکل د شمله تشریح کا چې زما به یو گزار د زمانه بچو نخري رسول الله ورته دعا علامه خودري یو علامه ورته دا خودله وکړه چې دغه خو ورځي نو دا ډیر یو سوربه او چاغ انسان دی اوچت دویم چې کله وسه سم مخامخواله وشنو په تابانه بر د شي بدن باندې بر راځي دی وخت د پاره به شي مرعوب غونې شي وبره پیږي خو بیرته الله تخپل زلړه ولې بس دغه علامه د خبره ده چې دا کم سړی تر مخامخ شو دا سړی دی بس وی سیده عبد الله بن انس فرمایي وځه بشر روان شم څلورم کال د هجرت ته او د محرم میاشت راغه بس وکړه چې زما نظر ور باندې ور پریوتو و چې کتو مې نو د زنانه ولې وځي جوړو امغه کیفیت ما باندې راغی چې برزله باندې لړزان راغی یو وخت د پاره او الله برابر کی او مضبوط سړیو خو په کدا وشو چې کله زه خپل ورتم د ماجیګر منځو ما ویل کزه به د جګړه کې لاندې وسم د منځ باندې ګډوډ نشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین وو څه مطلب چې سړی مجاهد دی بل سړی کوم څه کوي کني کوي مجاهد انسان خو بخامخه مونږ کوي بل سړی کاسکار کوي کني کوي مجاهد انسان خو بخامخه کوي د شي بنوي چې لکه زما ډیر وخت ببر دی او زما به تور مثال په کول بسر دی او کله شکو مې غاړه لا چول زما د عبادت څه ضرورت دی دین او شت عبادت شته څنګه ساتل نه څومره چې الله له ورنږدې کیږي هغه مر په کار ده چې عبادت هم ډیر قوي دغه کی تربیت موږ لراکې شو وس ما ویلې کزه د جنگ کوم نو موږ خرابېږي کوم کوم دا مې ونه ګوري چې لکه دا مجاهد دی او دا محمد رسول الله ملګری دی نو کې دې چې تر څور باندې زه اقدام کوم ایسه ما باندې را مخکې نشي دومره سوچ والا خلک وې موږ مشروع کې د ځان سره خو په دې کیفیت باندې چې رکوع او سجده مې وکړه څه مطلب
چې کله مجاهد په دې وجه کې غیر راغی چې اوس دا پویږي لکه زدل ته مونږ کوم او د دشمنان په ما باندې پویږي نو مونږ وکړه په دې کیفیت رکوع کې پرې د سجده کې پرې ده سره دې نه چې رکوع سجده فرض کړه غیر فرض دي خو لیکن چې کله ستاسو وجه نه غټ کار کیږي نو په دې وخت کې د دې صحابي د اتباع د وجه نه پرې خولي پکار دي څلور رکعات په 2 رکعاتو بدلیږي او 2 رکعات په 1 رکعات باندې بدل شي تخفیف به څنګه الله راولي وېما وکړه موږ په دې کیفیت باندې کوم گرفتاری کوم خو په دې کیفیت باندې موږ وکړي نږدې ورالم وېما ورته ویلي آیت خالد ابن سفیان الهذلی قال نعم او وېما ویل اساس اراده شې د محمد په خلاف باندې تحریک د شروع کړي ځوانان برابرې چې د سره جګړه وکړي او وېما چې زمانو مونږ کې ولیکا دا خو ډیره خره تاسو ما ملګری ودا خبره مو سره کړه وکړه نو معلومه ده شو چې د مجاهد په شکل کله یو شارټ ټاپ یوځي کې ویشتو داغه په اجازه چې تر غلې نو الله تعالی نه رانیشي د وجه ابو نائلنا د وجه محمد ابن مسلمنا او د وجه عبد الله ابن انیسنا څه مطلب په دې ګیره کې د ګوتی متي واله دغه غوندي جامې د برابر کړي دغه غوندي لباس د برابر کړي دغه غوندي د شکل د برابر کړي او ته وګورې چې غزل ورشم په دې شکل ورته شم کې ورتل نشم نو شریعت تعالی د اجازه کړې ده چې دا وکا ګیره کې مرده ګوتی وا جامه د قشن دغه غوندي جوړه کا د خپل شکل دغه غوندي جوړ کا چې بالکل څو سره ومنه پیژنې چې لکه د الله دشمن دی او کدا چې د الله دوست دی مقصد پکې د دې ګلوي ویتور را سره ود چې اړه ولا راړه ولا می چې وشړک ورکه وې سره سر میتی ووالو چپه مې کې سره او د شناشنا صحابي وې د شنو چې سر میتی ووالو نور وته کېدم نه وې سړی نه مې چې کله سر ولونه مې پېښکاو زره وېستا وې دا سر میتی راغوڅ کې وې محمد رسول الله خپل آشنا لراوړه وې په دې وخت کې د زنانو جړه مړه وکړه دوی چې ویالي وې ما دا اثر راوخه په خپل لنګ صدر شي په ارشي کې دا مې برابر کې په پنځم د محرم باندې راوته او په درويشتم د محرم باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه و اتل سورې ورسه ورته اثر راوړو دله وسیلې شو وفادار مجاهد چې حالت بدل برابر نه و امکانات برابر نه و چې دار شي علاقه ټول ما سره شو چې لکه سړی قتل وکړي درنه لاړ نشي ویتل سورې ورسه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ور باندې واچ ورته مخله مې کې خود ما ورته ویل اې الله نبی دا غمانه ته چې تاسو بشلې غلې واغوي شي الحمدلله وماله د شو وکاته امسا ور سره وماله راکړه وماله وی شي عبد الله ابن انیس د امسا ول ازمو ته په مابین کې د قیامت ورځ باندې دیوانه کړه قیامت کې چې ځکه ته وګورم نو مال به یادېږي سره دې چې موږ امت رسول الله پیژنې غره محجلین دا من لاسونو د کې به پړقېږي دا به اختلافي مسله ده چې د لاسونو مخونه پړقېدل د او د وجه نه چې داس موږ د امت خصوصیت ده کده نور امتونه ما یو قول علماء دا ذکر کړی چې دا په فقها امتونو کې نو او داس دویم قول علماء دا ذکر کړی چې دا په فقها امتونو کې خو شواز انبیاء ولا او دریم قول علماء دا ذکر کړی چې نه الطعام انسانان له خدا پړقاز موږ د لاسونو خصوصیت ده محمد رسول الله اکرام ده د ابن جرير بارک رضی وتوضا وصلى ركعتين د ساره رضی الله عنها بارک رضی ابراهيم عليه السلام کده 14 شو کې 2 رکعات مونږ وکي وی ویل چې ما د لاسو پړقېږي دا خو مې پیژني خو رسول الله ورته د امسا ځان سره والا قیامت کې ځکه لته وګورم د اسما امسا سره نو مال به یادېږي چې د اسما اق قهرمان مجاهدو چې لوی فرعون شپه کړو دا غسل راوړو دلیل په دې باندې چې کله کله یو مجاهد هغه خپل ملګری له لاس نه خمر کويش د ته معلومه شو دا به 15 هجری کال کې وفات کیږي عبد الله ابن انیس چې کله د ذلقعده په حالت کې ملګرو لوي چې اسما ملګرو عقد محمد رسول الله امسار والي اسما سره به کفن کې کینې چې قیامت کې د الله مخې زو درېګم او د رسول الله سره اسما ملاقات کیږي چې دا امساز ما سره وي چې کله وفات کېدو په دې کیفیت باندې دا سره کې خودله په دې کې څه فائدې معلومه شوې یو فائدت دا معلومه شو چې کله دی قوي کافر بس یو کس لګل پکار دي ملګری به دې شنو چې لکه اسما سره ملګری پکار دي او زنه سمې واجب ویریګم او دا دی او هغه دویم ته دا خبره معلومه شو چې کله یو کس په وجه کې کار کوي هغه به لږ کسان نشي کولای دریم ته دا خبره معلومه شو چې کله انسان د مونږ کې او د کفارو د وجه نه بده مانځي کمې زیته وکي ان شاء الله سم منعت کې نشته څلورم دا معنی چې په کافر باندې چې کی بریدونه او به خاص کر یو کافر لاندې کول په هغه باندې پکار او پنځم ته دا خبره معلومه شو چې د اسلام دشمن کله وجه دي چې الحمدلله ول په پکار دي خوشالي په پکار ده خفګان به مکه والله دا ټول برباد شي الحمدلله ور باندې وایا محمد رسول الله په خوشاله شو نو کله چې خالد ابن سفیان الهذلی دا مردار شو د عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنہ په وجه په خلکو باندې وروب راغی ځکه مرکزی سړی به کیوالو د چوالو یو د تحریک کینې سوغله سم گزارې ورګه خودی چې گزارې ورګه چې په ځای گزارو نو په دې وخت کې د عزله او قاره اې دی والا ویلې چې لکه دې محمد له غب ورکول پکار دي عليه السلام هغه په دې طریقه وربشو زم ورته مسلمان کارو کو امن پسند ورته کارو کو چې لکه دا یو موږ د امر والا یو دیو یو تکړه کسان موږ له پلاس باندې راکړي چې موږ د قوم له دین بیان کړي
قران یادي د رسول الله عادت دا چې هغه د شملګری لګل چې هغه قران والا ولکه خالد ابن ولید ابو عبیده ابن جراح اسعد ابن زراره مصعب ابن عمر ابن الخطاب ابو بکر رضی الله عنهم داخله لګل او کله چې دا کسان تیر واخص عندهم دا کسان دا ګوره د آیت ساتي د رسول الله په ټول شرط موږ توسل د جهاد د دعوت او د ژوند تیر اولي او حرکت دي دا یو قسم چې مجاهدونو کې مرشي بس دا موږ له وګټه او به بدلته کې د نور خلکو سره بیعتونه وکړو د حجر قبيله ولا سره غوسه مخکنه مغسري ځکه دا غوي امیر وجلې دی په شریک باندې د محمد دفاع جنگ شروع کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ویل الله نبی وې زمونږه اراده ده چې دا قوم نوې ایمان والده څخه کسان موږ لرا کس مو خاله شي زموږ سره لړ شي او دین الته تشریک وړي راکړه رسول الله په بعد دعوت کې ډیر حریص انسانو لعلک باخع نفسک قران کې الله فرمایي او د الله نبی تبر دعوت باندې خپل ځان وجني دا هغه وخت کې شله معلومات کې چې یو کشر بچي او هغه دی ور ورغورځي او ته په ځای کې ناس ته اي قلار بکینه کنه څومره چغي وو څومره په منډه باندې راش دای انسان له خلک کنزل کوي خلک په خلاف باندې خبرې کوي لیکن دا ډېر او چته وسیله ساتي چې داس ما کشر دی وس پویږي نه الله رب العزت دله هدایت کې ورسره بدا پوي شي به د الله نبی ډېر راکړه خبيب زید ابن دثنا مرشد ابن ابي مرشد الغنوي عبد الله ابن طارق عاصم ابن ثابت دی وسره ولېګل دغه دوه روایت یو روایت کې درې شپږ کسان ولېګل او بل روایت کې چې لس یو روایت کې درې چې امیر مرشد ابن ابي مرشد الغنوي دی ولید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل میلان دلو شاګه عاصم ابن ثابت به پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا ولېګل یا دعوت پنه ولېګل یا په دې مناسبت باندې چې مجاهدون له حالات راوړي کله کله کسان لګل دی وځاله د امیر او د قومندان په واسطه باندې چې دشمن حالت موږ لراوړي څه صورت حال دي څه پروګرامونه او څه ارادې موږ په خلاف باندې لري چې اسه تکتیک شروع ور روان کړه دا راتل رجع علاقه لرا وسه دا د شو زیاده چې د جدي او درابع په مابین کې وزیده دلته چې را وسه نو بني لحيان چې د بني حسین د قبيله څخه خلکو هغه سره دوی بیعتونه کړي و زمون په تایید کې به ودرېږي تاسو په تایید کې به ودرېګو ورته ویل چې سل تکړه ځوانان راکې وشتون کې محمد ملګری مروزي شي شهیدان لاس کسان راغلي دي وډېر خره دا لاس کسان چې کله بشرا وشنو دوی په داګه کې درجه علاقه کې و صحابه معلومه کړل چې خبره په بل طرف لاړه راوستي په یو نیتو او په بل څه شو مصالح ودویم جنگ شروع عاصم بن ثابت عمر قوي سره واغې دي امیر چې وکسنه به دشمنانو کې ووجل تورزن انسانو تور ډېر سخت استعمال ولا دي دشمنانو ویل چې لکه دغه خو نږدې ورته نو شراجي ته ګرچا پیرې کینو د غوښ گزارونه په شروع نو ملګری شهیدان شو دي ملګرو لوي ویلې دوی پر غره کې راګیر کړه د اعلان مشرکان ورته ویل چې راکته شي موږ قبضه کې لاس خپل لاس کې موږ خپل ځان راولې د محمد صلی الله علیه وسلم سره موږ تبادله وکړو زمونږ اشرانی نیولې دی هغه برکه او تاسو به ورکو دشمن کله دا کار کوي پچل چل دی راولي چې ګوره موږ خدای من والا خلک یو او تاسو د خیر خوایده پر راغلی ورځي چې دا خبرې سره وکړو کینو دا وکړو هغه وکړو دا نو کېر مؤمن انسان به د دین عبرت والی ورسره کې پیدا به راځي نو ملګرو مشوره وکړي چې څوک عاصم شه ورته ویل چې خو ملګرو تر اخري سلګي پر اسلام پس مکه نه کېدل دا دشمنان دي زموږ سره دوکي کړی دي ز یا شهادت او یا نجات دا جوړه مولې زنه شم کولای نو خو تاسو خپل وی چې کله دا جګړه شروع شونه دی په کې شهید شو چې دا کله شهید شو دا درې کسانی ونی ولا او دا راکته شو پاږي کې یو خبيب زید ابن دثنو او دقشن عبد الله ابن طارق وی راځي وی چې کله دا راکته کړه نو د دوی سره دا کوم غشي شو او دا کوم قوسونه اې دې دا تصمیم اسمیر اخلاص کړي په عبد الله ابن طارق باندې مټ واړولې ځکه دشمنان دي ریږي چې مټي په واړولې نو هغه ورته ویل چې دا خو تاسو موږ سره دوکه وکړه منګم بکم چل باندې راکته کو جرازي مذاکرات او تبادله د محمد صلی الله علیه وسلم سره موږ ملګری دي تاسو به ورکو هغه بل دغه کو تاسو موږ سره ولنې دوکه دلته وکړه هغه زنه سم دشمنان ورته مخکې شوی زسم نه مټي پیړولې خو حتی کش جوړ شدي چې دیم به شهید دیم چې شهید شو د کسان ځان سره ونیول خبيب سیبا او زید ابن دثنا ډیر روان کړه چې کله دار روان کړه نو په دې مشرکانو کې دا आवाज غټه شو به عاصم ابن ثابت د دې قومندان چې هغه شهید شو څه خوشاله شو ټوپونه هم شوال ودا کړی چې دم بګي وژلو لیکن د دې دشمنانو د مجاهدینو او د دې قومندانانو د اسلام برابرانو خوشالي ورته په کار نه د وجه دارا ترڅو پوری چې د مسلمانانو په دې مابین کې دا کتاب موجود قرآن کریم الی یوم القیامه مسلمانان به تحریکي د یو مجاهد په شهادت د یو امیر په شهادت د یو قومندان په شهادت باندې اسلام هیڅ چرته ختميږي نه د دې وجه لازمي کالی د خپل ملګرو لویلی و وې د مسلمانانو مابین کې چې کله د دښمنۍ د محمد کړو د محمد کتاب یاد ساتي چرته مبري مسلمانانو باندې غلبه حاصل نه کې دا ډوړ لري کول پکار دي د جهاد جذبه یو باسو د قران ورته شي ذاتونه شي وګړه
قران ولا خلق خیدین را قیدن کې وای به عزت کوي زګر د دې کتاب د انسان له چار شور کوي کې نسل نه پرې دی غیرت ولا شوی د مل نه پرې دی او دې خبرې له تیاری چې لګي دشمن په مقابل کې ودرېږي وسره جګړه شروع کا نو دوی خپل مابین کې ویل کړي دي عاصم د اثر مسوک راوړي کار چراوړو دومره مال بور کو یو زنانه د امیر خلافه بنامه وې د عاصم د اثر کې چرا وسو راوړو زما خاله یو خو زب کې شراب وسکم او بل بدر سرو زره ډکم او د قاتل به ورک ځکه دې دشمنانو د اسلام پر رهبرانو مجاهدینو باندې د پوخانو د پیسې مقرره کړه چې شهید کې دومره مال لو کدا چې شهید کې دومره مال لکه اوس موجوده صورتحال کې تاسو په خپل ګورئ پر رسول الله باندې سلو خان ابو بکر باندې سلو خان ټاکلی و وکړه چې دا مسله شنو د عاصم صاحب خاله چې کله لاله په ډګر باندې د اسلام غازی شهیدان پراته دي وې دا قاسم دی اراده دا و چې رمونه د سر کټ کو ویشو عبد الله ابن انس اندر خالد ابن سفیان سره راوړیو انتقام مخصوص زمونږ رب العالمین ډیر غیرتی ذات دی هغه یې په ډومبري مسلط کړي خو له هیڅ نشورات لې د دې مجاهدینو اکرام الله په دې ژوند کې کوي چې کله شهیدان شي به زمونږ الله دې اکرام کوي ځکه دا قابل د اکرام خلک دي او چې خلک دې زمونږ الله نه کان اولیاء او دوستان دوی خپل مابین کې دا مصلحت او ګوښاله کده ډومبري خو دل تری د شپې به دور کېږي د شپې په سراج د اثر به قلم کو ایسه به دې خپل راوړي سلافله به راوړي د شپې زمونږ الله ایسه بارانو کې خړګي وروته پر خړګي کې ټول شهیدان پر ډګر باندې پراته دي رب العالمین د عاصم روچت کې او په یوځای کې دفن کې چې هغه ځای واجب زمونږ الله معلوم دی اې دی وجنه عاصم شبل ویل شي دفین الله حق صحابي چې هغه زمونږ الله په خپل دفن کړي دي د څومره د غیرت خبره ده حق صحابي دفین الملائکه چې هغه ملائکه دفن کړي دي د زمونږ الله نه کان خلق و دي صحابي دا خبره کړي و چې الله زما دا بدن د کافر په بدن باندې ملګاو دا بدن زما په بدن باندې ملګاو الولا والبراء الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه نظم د ایمان کمزوري د الله دشمنان له چغاړه ورکو به خوشالي ګون عبد الله بن مسعود ویلي وېزمن په وخت کې به چې ګناه وکړنو د شی معلومه ده لکه غر چې چاله به سر خودلې شوی خو چې ایمانونه کله کمزوري شو لکه مچ د پوزي په یو جانب ناسي په بل عبد الله بن عباس عاصم ابن ثابت انس بن مالک د دوی به کله د مشرکانو سره لاسونه یو ځای کړنو به منزله و انما المشركون نجس دا خو ګنده دي او کله چې په انسان کې دا ماده موجوده دی د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړ دغه په عبادت کې بس موږ الله خون پیدا کی عبادت کې خون په څه پیدا کیږي مخلوق له شکایت نه کوي یو د الله پر رضا د خپل رضا نه مقدم کوي محمد رسول الله د ارچنه محترم غني سر مقام مده شوی چې الله زما رب دی اسلام زما دین دی محمد زما نبی دی عليه السلام پردیس رڼا منظر بن ساتي حرام رمضان ساتي اخلاص بزن کې پیدا کی توحید رسالت تقدیر قیامت باندې ایمان در رب العالمین د دشمنانو سره دشمنی او دا د اولیاء الله نه خمدا ځکه اولیاء الله چې ویل شي الذين امنوا وكانوا يتقون حق انسانان دي چې هغه ایماندار دي او هغه تقوا والا هغه انسانان چې کله دی ولیدل چې صلی الله علیه هغه انسانان چې د الله لپاره ورانه دي الله لپاره جوړي لکه دي صحابه چې د الله لپاره ورانه کړو د الله لپاره جوړ کړي دا هغه خلک چې همیشه خپل ژبه د الله په ذکر باندې آباد ساتي هغه انسانان چې هغه کارونه کوي چې سره رب العالمین لپاره ورنږدې شي چې هغه جهاد دي دعوت دي قران دي صدقې دي منځونه دي نوافل دا ارنه کې کار لپاره وړاندې کیږي عمل بکې پټ بکې د الله په دین باندې بده شي خپکیږي لکه زمري یا پلان چې کله غوسش او د انسانانو بل الله د خاتمه په ایمان باندې تیرې کې هغه په دې باندې تیریږي سړی بد الله سره مینه لري د مؤمن په مقابل کې بنرمي کوي د کافر په مقابل کې بس سختی کوي جهاد بکې د دین په باره کې بد اچنه نه یریږي ظاهر او باطن په برابرۍ د رسول الله تابعداري وسطیت نه وکړ اخلي افراط تفرید نه ځان ساتي کیسه اخلاق په پیدا کې نیکان ملګری په دې صحابه کې دا کارو عمر رضی الله عنه ویلي وېسمنګ الله ډېر غیرتی دي وی قسم په الله چې قسم دې کړی او غیرتی سړی وی الله وی د مر نور سم صراحت تب قسم کې نه حالي سي زکه د دې شی ویلو چې الله زما بدن په کافر باندې ملګو د کافر بدن په ما باندې ملګو د شهادت نور سم الله د بدن په کافر باندې ونه لګاو الله دومره غیرتی دی عمر سے فرمای وېسمنګ الله سره یوسف په ژوند باندې غیرت وی زمنګ رب العالمین دومره غیرتی دی چې د مر نور سم سره غیرت کوي په دې کې څو خبره معلومه شوې یو خبره ته دا معلومه شو چې محمد رسول الله ګره په غیب باندې پويږي نه په غیب باندې واجب څوک پويږي زمونږ الله صدر سے ازاله تر غیب کې دا خبره لیکلې ده چې لکه د غیب په علم باندې هغه واجب الله پويږي او دا ګره د عقیده خبره درشه اختلافي مسله نه ده چې دی امام پکې دا ویل دی او اقي امام پکې هغه ویل دي دویم ته دا خبره معلومه شو چې رسول الله په باب دعوت کې ډیر حریص دي انتهایی او دریمه نشه خبره ته دا معلومه شوله چې د دین لپاره قرباني هغه باید انسان همیشه ورته تیاری څلورمه چې کله ته په یوځای کې ګیرالي نو کله کله کورست شوي او زړه کې دی اطمینان د ایمانی الله تعالی نشي لکه عمر رضی الله عنه چې کافرانو راونه ورته وی چې موږ د خوشی کوو محمد له کنزل وکا وینه کوم چې سختي والو هغه سوي ویلي رسول الله ملګری راو وی د الله نبی هغه خو کنزل وکړ به ایمان شو
د الله نبی ورته ویل بیاغه کې دومره ایمان دی حتی د وګو تر دی اډوکو پورې د ایمان نه ډک دی او عمار صاحب چراغ جړلې ویل یا رسول الله ما خود الفاظ استعمال کړ د اسلام په خلاف وی خپکیګه ما ته مؤمن ان عادوا فعدا کدا داخل شرط به ته پیګیر شو ته ویل چې اسلام له کنزل وک خیر دی وای که خوشړه کې به اطمینان د ایمانی یو نشه پیدا ته معلومه شو ګور عبد الله ابن طارق خبيب او زید ابن دسنه دې دوه تسمیه په دې وخت کې ورکړه وینه وشلو جان وس کې وسړې په وځي کې گیر شي او زنانه ګیر شو او بل طرف باندې مجاهد ګیر شو څه بکای د تیر د روسانو د جهاد په وخت کې عالم دی او شوی د الله دې رحم وکي داغه نه چا سوال کړی د کونړ په علاقه چې یو طرف باندې شین دی په بل طرف باندې به تور مثال اسلام دشمنان دي یو زنانه او تغیر را مخه مخراله وس کې دی خو نشین دی او کدی خو دشمنان نشي دا به څه کوي دشمن له ځان ور کوي او کدا به سین لزان غورځي نو اقا عالم ورته خبره کړی چې دا به سین لزان غورځي دا خبره هغه کړی دا خو لیکن په دې خبره کې علماء دا لیکلي چې دا کمزوري لري خطا دي وجه دا چې دی وخت کې نارینه یک زنانه چې کله په دې مقام کې غیر رالي نو یا به ځان شهید کوي معنا دا چې جګړه وکړي او کني کوي ویني ولې نو بیا به صبر او تقوا کوي چې موږ الله تعالی نجات درکړي کې دې الله مجاهدین غالب کې سره بخلاص کاغذ زنانه او کاغذ نارینه صبر به څه ویلي صبر دا معنی چې د الله په دې تکالیف باندې په دین کې تر تکالیف رسېږي چې په ځمانه کوي په دې دین باندې چې ته مکلف کړي دا به عمل کې راولي او دا قشن د ګنا نه چې منع کړي ځم به ساتي هغه په دې طریقه د ګنا ضرر باندې علم ولري او دا قشن د الله د نعمت له حساب وکي د رب العالمین نه به حیا وکي د الله نه به یریږي د الله سره به مینه په دې خپل بدن باندې برحم وکي چې سبا د جهنم کې به سوزول کېږي علم د قران او سنت بس دکې واړو امیدونه وساتي د ارچا خوراک باندې کوي قوي ایمان او ډيري فیدین دی په صبر ابن کثیر فرمایي او ورځ قیامت رب العالمین د صابرون لچر د اجرونه ورکوي د روغ انسانان به دا وایي چې الله کاش کې موږ ټوک ټوک موږ صبر کړی و ځامن غټلې وي زموږ د الله کومک پرې صبر دی رسول الله فرمایي چې کوم انسان صبر کوي رب العالمین بدل جنت ورکي او صبر چې انسان کې د انسان د کیسه اخلاق او علامه ده یو سړی معلوم کې چې لکه زما اخلاق کړي خراب دي هغه په 12 علامه معلومیږي اول ځان سره یاد سره تواضع دویم حیا او دریم د الله په بندگانو باندې شفقت نرمي او بل صبر رحمت خپل شکل د قران او سنت برابرول د مشرانو اکرام بدګماني نه ځان ساتل به پیدي کارونه کې ځان نه مندول د حسد نه ځان ساتل او د خپل ژبه کنټرول او تقوا وکړي تقوا تاسو بار بار درسونه کې ویل شوی دا د خپل ژبه فضول خبرو نه ساته عقل ځان حاضر کړي چې الله په خوشاليږي عمل چې وکړي په دې دوه کېږي مشله کماډي روچت کار وکړي یریږي چې الله رد نه کړي مؤمنان خپل ځان محترم غړه په ګناه باندې استار مکوا او د قشنه هغه احکامات منه چې الله رسول ویلي دي مباحات نزان ساته د الله سره مینه کوا د الله د بندگانو سره مینه کوا ګوله هغه شین انتخاب او چې تی غواړي تاغوت نزان ساته حرام نزان ساته خپل شبه د الله په ذکر باندې عبادت د رسول الله په طریقې باندې روانيګا دې ویل چې تقوا نو دا به صبر او تقوا کوي نو خو به راواخصو دشمنانو چاله ورکه هغه چاله ورکه چې هغه حارث بچو عقبه زکه دی خو به چې حارث وجلو او زید ابن سنیر واقصو وی دی چې صفوان لورکه هغه امیه وجلو مانه د دې مکه مشرکانو د خلکو د خلاص باندې ورکړي چې دوی د پلار قاتلین ودا جسمتي انتقام والی او د قشن عاصم شبي قوي سره وجلو وازنانه د نظر کړو نو خو به برزل وی زید ابن ثنا د حرم نه بار بوت تنعیم علاقه تقریبا د مدینه منوره له شي د حرم نه درې مل وړاندې چې الته مسجد عائشه کې چلی دي الته بوتلو وی په خپل ور سره دا عقبه نړو صفان سره لنړو ابو سفیان ولګو نستا په نامه باندې غلام ودا سره ودا وجنی وی الته چې کله وجل ابو سفیان ورته ویل چې زیاده کستا په دې زیات باندې چرته محمد یو ته په خپل کور کې ناسو دا تخوا غړنه هغه کله کتن دانش کېده وی چې په دې کې ټوټه شمو د محمد صلی الله علیه وسلم په خپل کې واغځه په مدینه کې ماتي کې ځاغلم تیار نه دومره وچت خلق ابو سفیان وی والله قسم بالله لا يحب احد مثل اصحاب محمدا قسم بالله چې هیڅوک چا سره دومره مینه نه کوي لکه څنګه چې صحابه د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو سره مینه ده قران کې ځکه الله فرمایي دا چې الراشدون دي حزب الله ترازری فإن امنوا بمثل ما امنتم د صحابه په روانې دل دا د صحیح هدایت دی رسول الله فرمایي د مخکنی خلکو په تاسو روان شي چې هغه صحابه دي او دا بهترینه پیړۍ و د الله نبی فرمایي چې الله له حس کوي د صحابه مبارک ګور په دوی ترجمه مکوي د دوی خبره اومنه د دوی سره مینه ده بیان هي د الله سره مینه ده د رسول الله سره مینه ده وی خبيب شه برا وسو خبيب شه به شکل را وسو نو د عقبه ابن حارث ورکی وی هغه دا چې په زنجیرونو باندې وټړو زنانه ما وی په نامه هغه خپل قصه کوي وی زمانه چاړه طلب کړه وی ما ورته وری
وې دا زرینا پښتو وغیرہ د لری کومه حدیث بخاری دا معلومیږي چې په کار دا په وجه مګه سره د خپل ځان پاک کی خو لیکن انس بن مالک فرمایي چې څلوي ورځې مخکې خو باید پاک کړي شي د الله سره چې ملاقات کې باید پاک وشي ابن قیم زاد المعاد کې دا خبره لیکل ده وې په دې وخت کې اسما ماشوم مې د خاله ورغه زه په کار کې بند شوم چې قاتل مې ماشوم دې خو به پاک نه سي وې ریدم چې وسی زبانه کی ځکه خو به خو بزره خو لې چې زه وسوځل کېږم زمره ماشوم نو انتقام ولې ویغه مالوي تلکه چې بده باندې خپه شو چې دا سم ماشوم زلاله من قطن دا کار نه کوي ځکه موږ رسول الله د ماشومان د وجل نه منع کړیو د زنانو د وجل نه منع کړیو د سپینګیرو نه هغه چې هغه په جنگ کې داخل نه دا ماشومان چې څوک وښني او تختي او په دینت باندې وړي چې موږ ته پیسې سره والو د خلکو نه دا اقا انسانان دي چې دوی د ژوند بس موږ الله د جانم پور باندې وسوځي او به هغه وره رسول الله فرمایي زر کاله بل شو تک سورا زر کاله بل شو تک سپینا زر کاله بل شو تک تورا حسن بصری فرمایي اوس سره کړه بر انسان سره من سوځي حتی تر دې پورې چې دا ور ولا کله ور داخل شي رسول الله فرمایي رب العالمین به ورته وي چې ور ولا په دنیا کې چرته مزیا شریک کړی دی وینا وې کو دنیا ما بیا چرته رسول زرو شمال عراق دینه بچ نه به کوي ولې نه ودار سره نه منم او شورم دی د الله نبی فرمایي سر چې اوس په راشي ما زګر بر ورسیږي خو کلونه کلونه مزل جهنمی کوي به خبر رسیږي نه بر شونډه به سره خطر لاندې شونډه به نه عمل راغلي یو پرڅ د یو پرڅ په اندازه باندې د شپه بار وتی او کله وګړي د یو طرف نه سړی روان شي د بل طرف نه رسیږي نو درې ورځې کې به دا مزل وشي او خوراک به نه دي جهنميان ویني زوي څخه بدن ډکه میتيږي طلب د وبو وکي وې شکل ملائکه ورته اور په کندولونو کې وبراوړي د مخله شورنجې کې د سرمن به فکر اوري چې ای صبر سر به ورته راوړي د خاص اندام او تلوینه به لڅرمنی ارسلان دی اوس دی ور باندې بل به دغه انسانان زده کوي او زخمی کوي به چې دا کومه اختتام د لپاره د ماشومان تک د پیسو لپاره او دغه شند نور خلک چې هغه کې ایمانی او هغه سوت کې څه پیسې تیوالي او بل دا زنانه فرمای نو دا اولیاء الله دی وی قسم په الله چې د شناشا انګوري په دې لاس کې و چې نه څوک خپلوانو په دې جمع کوي او نه دا په دې وخت کې دا میوه وا داس موږ رب العالمین د خوانه کرامت چې الله تعالی وکي مجاهدین د الله دوستان دی اولیاء کرامت لري کرامت دا مقصد نه چې الله حق باندې مخلوق لور شیخ عبد القادر جیلانی فرمای وی دا الله حق شو سره مال راکې دا ګور اسما کرامت نه بلکې اسما بیزتی ده کرامت د اولیاء او حق دی د دې عزت دی اکرام ژوند کې لکه مریم لیکړو خبيب صاحب لا خو مخکې موږ ویلو د ولی تعریف چاله ویل شي چې هغه قرآن او سنت پابند دي نو په دې وخت کې دا جنت انګور ورته الله لګیلی او د ملائکه په واسطه څومره خبره به وسره نورم کړي وي به ورته ویل سرمان لري کنه دوره کاته مونږ کوم دوره کاته مونږ چې وکي وی اراده مې دا و چې ډیر پراخه او کومه خو ما تاسو به دا ګمان کوم چې دا مرګ نه ویریدو رسول الله وملګرو لویلې ودا د خبيب سنت دي چې تاسو لري ګوره پرې خودل چې انسان کله مړ کېږي دغه نه مخکې اخره ملاقات او دیدن رب العالمین سره به مانځي کې باید وشي ځکه حسن بصری فرمای دوه ځایونه کې سړی د الله مخې له ودرېږي یو په مانځي کې بل په ورځ قیامت نو خبيب څه شیرونه ویلي او به دا یو سورې ځوړن شوی او اعدامو نو هغه شیرونه ان شاء الله رروان چرشه فرض باندې ژوندۍ واغه به کوم شیرونه ویلي لست بالهن اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي واتشيرونه ویلي او دا ځوړن چا کې په کوم کیفیت باندې ځوړن شو او به دې سولین راکته چا کې ان شاء الله دا خبره به روان چرشه فرض باندې وکړو رب العالمین دې محمد رسول الله تابعداري متوسل نصیب کی د اسلام غزن چې په ارزه کې الله دې بالا او چت کی او د اسلام دشمن رب العالمین ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین